زما د بدن نه دا سر جدا شي او زما د تن غوښې پرې کړی شي، لکونه اربونه خو پرېږده چې زما سر هم قربان دی د قرآن او د حدیث نه، او په هیڅ حالت موږ د قرآن او د حدیث پرېښودو ته نه یو تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو عزتمندو لیدونکو، نن زمونږ سره ډیر ګران او محترم زمونږ خوږ ملګری ورور او نوجوان عالم دین مناظر اسلام مفتی حضرت علی ربانی صاحب حفظه الله بنیر ته تشریف راوړی دی. راغلی دی تاسو سره لږ هغوی مخاطب کوو، یو څو خبرې د هغوی سره کوو. اول خو د مفتی صاحب محترم ډیره زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی زموږ سوشل میډیا له وخت راکړو، موقع راکړه موږ له د خبرو اترو کولو. مفتی صاحب محترم، دا سوال خو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات چلیدلی دی چې تاسو څنګه اهل الحدیث شوئ، خو موږ داسې سوال کوو چې مفتی صاحب محترم نور علماء کرام او مفتیان چې هغوی ښه ورته دا حق معلوم دی او دا کتابونه ګوري، هغوی ته کم مشکلات او رکاوټونه دي چې هغوی نه اهل الحدیث کیږي یا حق نه تسلیموي، د دې څه وجوهات کیدای شي؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بنیر خلکو ته دې هم الله سبحانه وتعالی ډېره مینه ورکي ځکه چې موږ ته یې مینه راکړه. الله دې ورته ژوند خوشحالو کي ځکه زموږ دا ساعت خوشحاله کو. اوږدې خبرو موقع خو نشته، خو خلق ولې نه اهل الحدیث کیږي څه وجه ده؟ د دې ماته دوه غټې وجې ښکاري. یو وجه ده ډېره دنیا په ضد ولاړه ده، نو د اهل الحدیثو د حقانیت اعلان نه کوي، یو وجه ضد دی. دویمه وجه جهل دی، خلق خبر نه دي، محدود پاتې شوي دي. لکه د کوی چیندخ نه ته تپوس وکړه چې ټولو نه غټه دنیا چرته ده، اب بیا هغه خپل کوی کې منډه کړي چې دا غټه دنیا ده، چې دې نه غټه چې د کوی غاړو سره وګرځي هغه به وایي د دې نه هم لویه دنیایي. خو د بهر خلک ورته وایي چې ته بار روزه دا کوی به اوړو کې د مالګې نه هم کم وګڼې. نو که چرته زموږ علما طبقې د رب رضا مخې ته کړه او ضد یې پرېښودو، نو اهل الحدیث د یو تنظیم نوم نه دی، اهل الحدیث د یو جنډې نوم نه دی، اهل الحدیث د یو فرقې نوم نه دی، اهل الحدیث نوم دی د یو عقیدې. هغه عقیده دا د قرآن او حدیث، اطیع الله و اطیع الرسول، د الله حکم منل، د رسول الله علیه السلام په طریقه، او اکابرین زمونږ دی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. زوام چا چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلی وي، هغه به د دې منهج څنګه خلاف شي؟ سوال نه پیدا کیږي چې چاته پته ولګي چې دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغوی تنظیم نه لري، جنډه نه لري، فرقه نه ده، یو عقیده ده د مسلمانۍ محمدي سلفي اهل الحدیث کاروان دی، صرف قرآن او حدیث ته رابلل کوي. که چاله دا پته ولګي د هغه تنده به تر هغې پورې ماته نشي تر څو چې هغه د اهل الحدیث کېدو اعلان نه کړی. خو دا څه چې تاخیر کیږي وجه خو یا دا ده چې موږ مطالعه نه ده کړې، خپلې فقې سره محدود پاتې شوي یو. موږ وایو چې دا دومره لویه فقه دا به د حدیث نه څوک راوچتوي، خو چې کله په حدیث اعتماد وکړي او دا عقیده جوړه کړي چې قرآن او حدیث دین کامل دی، ته چې حدیث ته ګورې هزار ها مسئلې به الله سبحانه وتعالی پتا کولاوي، تا ته به یې ښیي. نو یو دا چې ضد پرېږدو، دویم دا چې مونږه تلاش حق وکړو. نو که علماو ضد پرېښودو او مطالعې شروع کړې، قرآن او حدیث حاکم کړو، د اطاعت د امارت د مشرۍ مقام چا قرآن او حدیث له ورکړو، هغه ته به پته ولګي چې که په دنیا کې د اخلاص سره د الله د یووالي او د رسول الله د رسالت آواز لګي، دا صرف اهل الحدیث دي. مفتی صاحب محترم، په نجی مجلسونو کې مونږ ګورو بعضې علما مفتیان بلکې اکثر ښه تایید کوي، خو لیکن چې کله د خپلو عوامو سره یا په خپل دغه سره نو بیا خلاف کوي، چې دا څه وجه کیدی شي ستاسو تجربې مطابق؟ جزاکم الله خیره. اسې دا خبره د ډېره د تجربې وکړه او دا زه محسوسوم هم. ما چې کله د اهل الحدیث کېدو اعلان کو، ما ځان نه مخکې ځنې ډېر مخلصه ملګري راجمع کړل. هغوی په دې ما ورته ووایي چې هلکو که چېرې تاسو رستو ما ته ګمراه وایې نو د اوس نه زما د هدایت سوچ وکړئ، دا خو زما عقیده ده، زه اهل الحدیث کېږم. کومه مسله کې تاسو اختلاف دی چې په هغې وغږېږو، الله ګواه دی چې ډېرو ملګرو دا ووایي چې اهل الحدیث اهل حق دي، خو موږ سره د خپل تنظیم یره ده، موږ د خپلې جنډې او خپل امیر د خبرو پابند یو. نو زوام که مولا دا خپل پیسه
دا خپل تنظیم، خپل د امامتۍ غم، دا خپل شهرت چې خلک به څه وایي چې یاره ده تر اوسه پورې په غلطه و، که دا قسمه انانیتونه او دا قسمه یرې مونږ پرېښودې نو زه وایم چا کې چې د قرآن او د حدیث فهم او علم وي هغه هر بچی د را روان دور انشاءالله اهل الحدیث دی. مفتی صاحب محترم، سوشل میډیا باندې کمنټونه ډیر داسې راځي مفتی صاحب پیسې ولا ورکړي، دومره به ورکړی شوي او دا به د پیسو دپاره اهل حدیث شوي. الله دې هغه ورځ نه راولي، خدا نه خواسته که چېرته بل ځای کې بغیر دلیل نه تاسو ته پیسې میلاویږي د دې نه ډېرې، نو آیا تاسو امکان لرئ چې لاړ بشئ هلته؟ دا یو ښه سوال دی. زوام که چېرته کې احناف دا الزام لګوي چې پلانکي پیسې واغستې او د اهل حدیث شو، نو زه یو سوال کوم، دا خو د اهل حدیثو بې عزتي نه ده، دا د احنافو بې عزتي ده. خلک به ورته وایي چې ښه د احنافو دومره کمزور ایماني چې په پیسو اوړي راوړي، نو دا د دې خپله بې عزتي ده، خو پې پوهېږي نه ځکه مونږ ته وایي. عرض دا دی ګوره څوک چې پیسې خوښوي هغه د سقاط په دایره کې ناست دي، د قرآن مجید د پاسه پیسې تقسیمیږي. که څوک پیسې خوښوي نو هغه د بدعتي شي چې ماشوم ته په غوږ کې بانګ هم وایي نو پیسې به اخلي. که څوک پیسې خوښوي نو چې بدعتي شي نو هغه چې مړی وشي نو د اولې شپې خیرات، د تختې حلوا، د جمعې د شپې خیرات، د مړي پسې شومه، کلیزه، سلویختي، دا ټولې خبرې مونږ پرېښودې. دغه رنګ چې کم دی د عقیقي ټکسونه، دا رنګ چې کم دی د بیمار پرسۍ ټکسونه، دم اچوه په هغې ټکسونه، په چا پریان کېنوه او چا نه پاسوه د دې ټکسونه، چا ته تور تعویز کوه، چا ته سور تعویز کوه. د پیسو دنیا خو مونږ پرېښوده، پیسې خو هلته کې وي، په امامتۍ باندې پیسې وي، په درس باندې پیسې وي، د مقتدیانو اړه وه، سرسایه وه، زکات و، دا ټول څیزونه چې یو سړی پرېږدي او د قرآن او د حدیث نوم واخلي، الله په دې خبره ګواه دی چې مونږ تاوان کړی دی. مونږ آباد مدرسه بیله، مونږ آباد مسجد بیلو، مونږ آباد ملګري بیلل، مونږ آباد عزت بیلو، مونږ ډیر قسمه سهولیات بیلل چې د هغې تذکره زه نه کوم، په هغې زه زما رب پوهېږو. او د دې پوره فیصله به الله سبحانه وتعالی کوي چې کم نمونه بې عزتۍ وې چې ما ته رانغلې، کم نمونه مخالفتونه و چې زما ونشو. هغه طلبای کرام چې د هغې کپړې به ما کور کې وینځلې، د هغیو به ما لحاظ کو، ما به کور سالن تیاره و طلباو ته به مې رابار کو، هغه طلبا زمونږ نه بغیر سلام او بغیر اجازته لاړل اور اوس هم دعا او سلام نه کوي. دا درد او غم مونږ له کافي نه دی. الله ګواه دی مونږ قرآن او حدیث قبول کړي دي، هیڅ لالچ مونږ نه دی قبول کړی. او زه وایم که زما د سر نه، زما د بدن نه دا سر جدا شي او زما د تن غوښې پرې کړی شي، لکونه اربونه خو پرېږده چې زما سر هم قربان دی د قرآن او د حدیث نه. او په هیڅ حالت مونږ د قرآن او د حدیث پرېښودو ته نه یو تیار. انشاءالله دا منهج حقه دی چې څومره رانه کېږي، که زمونږ په وینو دا منهج پاللی کېږي، زمونږ وینې د قربان شي، خو دا خلک د قرآن او د حدیث منونکي شي. مفتی صاحب محترم ډېره زیاته مننه. صرف اخرنی یو سوال چې علماو ته کوم چې محققین او مطالعې والدي او مفتیانو حضراتو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې آیا مخې ته خپله مطالعه په سان داس کې او تحقیق په سان داس کې وکړي او د عوام ورونو ته یو مختصر غونته کې چې دوی څه وکړي څنګه په قرآن حدیث باندې وکړي؟ د آخري سوال خو په یو ډېر لوی تفصیل باندې بنا دی، خو بهرحال مسله دا د ګلونو چې زه علما طبقې ته دا ډېر زیات وام. که تاسو سلفیت دې ته وایئ چې د مجتهدینو بې عزتي پکې کېږي ځکه موږ نه اهل حدیث کېږو، زه درته اول وام ته چې د مجتهدینو څومره صفتونه کوې نو کوه یې په تا به هېڅ پابندي نه. ته چې د مجتهدینو څومره جایز احترام کوې بالکل یې کوه او دا به هم تاله اختیار وي. که ستا په مخ کې د اهل الحدیثو یو چڼي هم د یو مجتهد باره کې د قرآن او د حدیث خلاف خبره وکړه او د یو مجتهد داسې بې عزتي وکړه چې قرآن او حدیث د هغې نه منع کړي وي، نو په اکه ټیم باندې هغه نه سپېړه ورکه او د هغه نه برات وکړه. عرض دا دی دا شیطانی شبهې دي. والله چې مونږ قرآن او حدیث منو، ائمه منو، مجتهدین منو، خو مونږ وایو قرآن او حدیث د دې مجتهدینو نه اوچت دي. خلک وایي چې دا مجتهدین د قرآن او د حدیث نه اوچت دي، که وایي نه خو د خلکو نظریه او عمل په دې انداز باندې روان دی. کني احترام د مجتهدینو مونږ کوو، قرآن ته مونږ تیار یو، احادیثو د رسول الله علیه السلام منلو ته مونږ تیار یو. الحمدلله په دې مخ د ځمکه باندې وګوره که خالص توحید بیانوي، توحید په ذات و صفات، په مسله د اسماء و صفاتو کې
کامل توحید چې بیانې اهل الحدیث بیانې رد د شرک چې کوي رد د بدعاتو د رسم و رواج چې کوي اهل الحدیث عالمانې کوي صحیح د رسالت مسله چې بیانې اهل الحدیث بیانې نو علماو ته درخواست دا دی چې تنظیمونه جنډه پرستی کتب پرستی اکابر پرستی پرېږدو که دې عوامو ته موږ د قرآن او د حدیث صحیح بیان شروع کو دا عوام به موږ سره د دې زوړ حل نه زیاته مینه کوي دی په موږ ځانونه قرباني مالونه به زموږ نه قرباني که موږ واقع دي ته د قرآن او د حدیث دا پیغام ورمخې ته کو د الله نصرت او امداد به موږ سره په دې شرط چې دا ضد پرېږدو او قرآن او حدیث ته متوجه شو. جزاک الله خیر. بخت منیر بنیری، اهل حدیث سوشل میڈیا ضلع بنیر.